برفي ریسیپي راله راکه، برفي راله جوړه کا. دا کمنټ ماله په یوټیوب باندې ډیر زیات شوی، بغیر د پیو بغیر د کوی نه د بیسن برفي ریسیپي رانه غوښته. نو راځئ چې د اسانه طریقې سره او هم طریقې اسانه ده، ګرانه نه چې ستاسو سره کور کې هغې کې به دا جوړېږي. دلته ما 1 کپ چینی واغسته او په هغې کې به تاسو 1 کپ اوبه واچوئ. دا نارمل حساب دی. دې کې به ټکېدلې لاچي واچو، 3-4 لاچي پکې وټکوئ یا پکې واچوئ، که زعفران د سره خو پکې واچوئ، کني بس دغه شانتې وخوټ کوئ. ځینې خلک دې کې لږ شانتې د سور کلر نی رنګ معمولی غونته کې پکې واچي چې د دې رنګ ښایسته شي، خو زه پکې نه اچوم. زه نارمل ساده طریقې سره پخوم. دا مې پخولو ته کېښوه، دې خوا بل پین کې ما سوچه غوړي واچول. که د سوچه د سره نه نو بیا به دا نارمل غوړي پکې واچوئ، ډالډا. او هغې کې به زه واچوم په هغې پیاله باندې چې کوم باندې ما چیني راغستې ده 1.5 کپ بیسن. غوړي زیات کم هیڅ خبره نشته، پکې موږ وروسته مچولی شو. نو دا بیسن مې پکې واچول. دا ښه خوږه به وي، ښه. او کني به د دې حساب چې دی هغه په نیمګۍ کوي، لکه 2 کپ بیسن کوي چې نارمل خواږه مټایي غواړئ نارمل چې، او 1 کپ چینی کوي، او اوبه چې دي 1 کپ کوي. دا حساب هم صحیح دی. ښه دی خوا وګورئ دا بیسن چې دی دا اوس پخیږي به که نه، دې کې دا غوړي لا اوس پوره سم ولې شوي نه دي. نو چې دا داسې زه داسې 15-16 منټه سور کړم، دلته تاسو ته ښکاري. نو دې کې به زه لږ شانتې غوړي نور واچوم، سوچه غوړي پکې اچوم. سوچه غوړو سره د دې خوند زیات شي، خو نن سبا سوچه غوړي دومره ګران شو چې د خلکو د پونچ نه بار دي، نشي څوک اغوستی. ولې چې زما په خیال 4,000 نه بره لاړو، ما هم راوغوښتو نو په 4,000 هندې کې ما نور غوړي لږ شانتې واچوله. او ټول خوند د دې راځي سوچه غوړو سره. هسې خو زه وایم چې بیسن شو او چڼه چې شوه دا خو یو شی دی، نو د دې بس داسې هغه شانتې خوند دي. خو ځینې علاقو کې دا ډېره زیاته شوق سره خوړی شي او غوښتیم شي. او زه وایم چې برفي خو برفي ده پیو والا. خو خیر زه تاسو ته مخته ښیم چې دې کې به نور څه اچو چې تاسو هغه د دې خوند نور مزېدار کولی شئ. دلته چې دا ښه سره شوه، تاسو ته ښکاري لګیا لاس رکېږي، دا به یو 15-20 منټه والي. هلته 8 منټه به شیره مونږ پخوله. هغه وګورئ داسې یو تار کوي، تاسو ته ښکاري داسې نری غونته کوي، بس ګیس ورلاندې بند کوي. شیره تیاره شوه. د یو خوا د بیسن ته وګورئ رنګ یې څنګه بدل کو، چې داسې رنګ بدل کړي. او دا دومره ښایسته بوینګ به دې کور کې روان دی که نه چې واه ټول لیوني شوي دي. یا ته څه پخې او څه کوې، میل به زه څه پخوم که نه. بیا به دې کې مونږ شیره واچو. تاسو ته ښکاري ما پکې لږه واچوله نیمه، او نیمه مې پرېښوه. ګیس ورلاندې بل دی. ځینې خلک دا شیره دومره کمه جوړه کړي چې ګیس بند کړي او دا پکې واچوي. خو طریقه زما نه ده خوښولې چې دلته کې دا وګورئ دا داسې پخېږي او راغونډېږي. خو دلته به ډېره نه راغونډوئ، صرف او صرف 2 منټه به یې پخوئ. څومره که ډېره مو راغونډه که دا بیا ډېره کلکه شي، شیره هم پکې داسې کلکه کلکه لګي. او دا دې ته به نه ګوري چې دا نرمه ده، دا چې یخه شي دا داسې کلکه شي د برفي په شانتې شي. او که چېرې تاسو دا ډېره مزېداره کول غواړئ، تاسو دې کې اوس دلته دې کې کویا اچولی شئ، کافوټ کولی شئ، روړی پکې واچوئ. نو دا خو کې دې نه شي، داسې نیمه پیاله کویا دې کې واچوئ چې د دې خوند به داسې شي چې په خوړو به یې نه مړېږي. اوچ په هم پکې اچېدی شي، دا خپل ځان نه پکې انسان دغه تجربې کوي او ښه مزېداره جوړېږي. خو دا نارمل چې کومه په مټایانو کې پرته وي هغه ته ښیم، او اکثر په مټایانو کې هم دقه پاتې کېږي، څوک یې نه خوري. خو د ځینې خلکو به خوښي چې دا ماله دونه کمنټس راغلي وو. کوم لوښي ته اچوي هغې کې بادام واچوي، لږ د کوپري پاوډر مې پکې واچول، که څه پکې نه واچوي ستاسو خپله مرضي ده. او بس دا د حلوا چې م جوړه کړې ده دا برفي دا پکې واچوه، او بس لږ شانتې 1-2 ټکه ورکړو چې پکې سیټ شي، مطلب چې لاندې پکې لاړه شي، نور څه خبره نشته. تاسو ته ښکاري څنګه ښکلې نرمه ده. دا به اوس تاسو بغیر د فریجه دلته بار کېدی. او زما خو چېرته روانه یم نو ما فریزر کې ومنډله. څنګه دا عقل کار مې وکړو، دا اوس فریزر شوې ده، ووره شوې ده. چې رالم وایي مونږ یې دنه خورو کني راواخله، ما ته لوسې پرېږدئ چې لږه دغه شوي نه. خو بس زر زر مې کټ کړه او داسې خوندوره وه که نه چې ټولو وایي چې خوند کې خو یې څه دغه نشته. نو تاسو ته ما وایي چې 15 منټه یا 10 منټه به یې بار پرېږدئ په نارمل دغه، او بیا به یې کټ کوئ. بیا یې بېشک ډبي کې واچوي، فریج کې کېږدئ، او مزېدار د بیسن برفي تیاره شو. خوند ترېنه واخلئ.